आवाज बहुशी लिमन الملك اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی یو بادشاہ به هم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زه هم څه یم بیا به ملائکې आवाज وکړي چې لمن الملك اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ الله دې چې هغه یو دې او داسې په قهر دې نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي نو دا ټول بادشاہان د زمانه به ډېر لوی په هیبت کې ولاړی عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړی دی دا ورځ به یوه ورځ وي او دا یوه ورځ چې ده دا به 50,000 کاله وي علماء وایي چې 50,000 کاله به په دې رنګ نه 50,000 کاله به داسې وي چې د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر دا حساب لګوي د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر داغه یو میاشت به د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر داغه یو ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځې عمر او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر لګولې شي حساب 100 کروڑ جوړي داسې حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50,000 کال عمر یو ورځ د قیامت به 15 ارب او 15 کروڑ کال وي یو ورځ څومره 15 ارب او 50 کروڑ کال به یو ورځ او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناس ته ځای بنی دا 15 ارب او 50 کروڑ کال به ولاړی نو داسې به تنگ شي دا خلق چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص دا به یو ورځ د بینور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې ته دا ځمکه به د تاندې غوړېدلې وي
او تاو بیداسی وی چې پزمک اخپا کېږدي نو مسر کې به د مازغه خټ کېږي لکه د کټوای په شان. د هر سړي سر چې دی آب کټوای وي خټ کېږي. دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتښتي. قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي، دومره د خوف او د یری ورځ وي. یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیری شي. دومره لوی روب به د دې ورځې چې الکان به سپینګیری شي. السماء منفطر به، او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قارعة ستوي الله فرمائي قارعة غورزة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، چې دا بنی آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والو. اشرف سریف فتح خان ناصر خان کیسر خان پیښور خان په دغه ورځ باندې به ډېر کارونه کېږي، خو یو کار به پکې دام وي. چې دا ورځ برپا کېږي نو دې نه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزېږي. او د هغه نه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کېږي. اوس دجال څوک دی؟ عزیزانو دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی. او هغه اوسېږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې د هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو، کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلی پروت. دجال سره خبره اترې چې وشوې او دی بیا راغی
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانول چې زما ملاقات د دغه یو سړي سره وشو او ما ته وی چې ان قریب چې زه به دروزم او مشرق او مغرب کې بدا سے ځای پاتې نشي چې زه به پایمال نه کم. دغه ته گویا کې دجال وایي. نو دې چې راوځي څه وخت کې نو په خر بسوري علماء وایي چې د دې دجال با چې په خر سوري یو طرف ته جنتی او بل طرف ته دوزخ. دا دنیا به ورپسې وي خلقو ته به وایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ او که هم نه منلم نو دې دوزخ ته به لاړ شئ. خلق باورته وای چې بالکل مونږ منله او هغه خري چې خاشنه کوي دا خلق به راخلي او خروج دی چې د قیامت په ورځ کې ډېر عجایبات او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلی دا چې راوځي نو سنویخت ورځې به دی د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې ووي. دا دنیا به داسې اواره کی لکه دا تله چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بله ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې ځمکه وي او د دې قتل د پاره به عیسی علیہ السلام را کوش. عیسی علیہ السلام ژوند دی او په اسمانونو کې اوسېږي نو عیسی علیہ السلام به را کوشي د دجال د مرګ د پاره. په دغه وخت کې به امام مهدی هم پیدا شي. امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره. علماء وایي چې د مونږ وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه. نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه. په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاعین بهر کوي
تاسو وګورئ قران کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا ازمکه چې دا بخپل دفاعن ټول بهر راوغورځي توزان به صفا کی زمکه کې چې صد دفاعن دي دا څومره بني آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې دا به ټول بهر راوغورځي روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا په مختلف شکلونو کې وي یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان ملائکی باوازو کی چی یا رب دا سوک خلق دے وی بداغ خلق دے چی پا دے لاسی چرے سم کار نو کرے او پا دے خپو چرتا سم زیتا نو تلے نو دا قسم خلق چی دی داد با دا قبرونو نا پا دے حالت کے را پاسی بلا ڈھلا برا پاسی چی داغی پا دے خیٹا کی باور بلیگی او لمبه د دخلې نه بار روزي یا الله دا سوق دي وبداغه خلق ده چې په دې خلای چرته حلال نو خورلي او دې خېټه ته حلال نو تلي د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام نو دا ډله به د قبر نه چر پاسي نو خیټه کې به اور بلیږي او لمبه به د خلې نه باري بل ډله به پاسي